سوره آل عمران او دا په مدینه منوره کې نازل شوی دی. 200 آیاتونه دي پکې او شل په دې کې رکوګانې دي. لومبي سورت قرآن مجید کې چې کوم دینو پای کې لومبني سورت سوره فاتحه ده او دویم سورت سوره بقره او دریم سورت د سوره آل عمران. آل عمران ورته ځکه وی دا عمران د مریم علیه السلام د هغه والد سیبو دغه په نوم باندې سورت ته دغه ذکر دی پکې. د دې وجې دې ته سوره آل عمران وی. د دې نه مخکې سوره بقره کې اکثر احکامات دغه اجمالا او تفصیلا ذکر وشو. بیا د دې په ضمن کې د کافرانو مخالفت او د هغوی سره مقابله هم ذکر شو او اخر کې د دعا په تور راغلو چې ونصرنا علی القوم الکافرین چې الله مونږ ته په کوم د کافرانو باندې غلبه راکړي. نو خلاصه او حاصل دا چې په کافرانو د غلبې دعا وشوه. د مناسبت باندې د سوره آل عمران آیاتونه نازل شو چې کافرانو سره لاس او جبه باندې مقابله په دې کې د جهاد ضرورت وي. نو لکه چې دا ونصرنا علی القوم الکافرین کافرین تفصیل په دې آیاتونو کې راغی. دغه اجمال ونصرنا علی القوم الکافرین او تفصیل د سوره آل عمران په دې آیاتونو کې راغی. سوره آل عمران تقریبا اتیا یا لسکم سل آیاتونو د هغه شی نزول دادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د نجران عیسایان رالل. دغه یو وفد راغی. دغه وفد تقریبا په 70 کسانو باندې مشتمل او په دې وفد کې لوی لوی پادریان د عیسایانو